بما عزیزانو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خپل کتاب وړومبنی کتاب چې لیکلی دی هغه کتاب الایمان دی او آخری کتاب کتاب التوحید دی والرد علی الجہمیت وغیرهم امام بخاری علیہ الرحمہ وړومبنی کتاب الایمان راوړی دی او آخر کې کتاب التوحید راوړی دی کتاب الایمان کې درې څیزونه اهم دي توحید رسالت او قیامت یعنی الله ذات لحاظ سره هم او صفات لحاظ سره هم یوازې ځان ته بلل یو بلل دا عقیده ساتل الله دا طرف نه بازی بندگان هغه پیغمبران راغلی دي یعنی الله تعالی جل شانه خپل سفیران را لېږلي دي او خلقو ته احکام او رسولو د پاره را لېږلي دي دی انسانان خو الله تبارک وتعالى په انسانانو کې اعلی مقام ورکړی دی اولنی کس پکې آدم علیہ السلام دی او آخرنی کس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا انبیاء کرام علیہم الصلاة والتسلیمات اللہ پاک را لے گلی دی دوی تا چی کم سیز ملاو شوئے دے پیغمبری دیتا رسالت وائی او دریم نمبر باندے منگتاسو باندے یو ورځ را روانه دا چې دا ځمکه دا اسمانونه دا ټول به وران شي او الله تبارک وتعالی به عدل او د انصاف په کټهره کې او په عدالت کې مونږ تاسو ولاړیو او الله تعالی جل شانه ته به ولاړیو او الله به زمونږ سره حساب کتاب کوي الله دې راته آسان او فرمایي دا ورځ د قیامت نو دا درې څیزونه په ایمان کې ذکر دي خو په هغه کې توحید اول نمبر باندې دی نو کتاب الایمان کې توحید راغی آخری کتاب کې هم توحید راغی آخری سوال لا دی چې ابتدا کې توحید آخر کې توحید امام بخاری رحمت الله علیه دا توحید ول راوستلو دې کې څه فائدہ ده عزیزانو توجه سره واورئ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مونگا یو حدیث طرف تبونزوی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی پسیر کبیر کے یو حدیث شریف نقل کرے دے من كان اول كلامه لا اله الا الله واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه سوک چې دړو مله خبر لا اله الا الله وی اخرنه خبر لا اله الا الله وی دا سړی به جنت ته داخليږي دما عزیزانو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول کتاب الایمان کے اشارہ وکړه مونږ ته چې ورورا دا رستو چې سونه خبرې دي هغه به حل استاول معتبر وي رستو اعمال چې سونه دي ستا به حل معتبر وي چې اول ستا ایمان په الله باندې راشي چې اول د ایمان په الله باندې نوی راغله دونا پورے دا ټول اعمال دے ضایع دي لہذا کتاب الایمان یا دې دا باراړو چې موږ تاسو ابتدا کې ایمان طرف ته متوجه کول غواړي او کيو سړی داسې وي چې آخري خبره لا اله الا الله نوي خدا نه خاصه په کفر او شرک باندې آخري مرګ راشي نو دا سړی هم ناکام دی امام بخاری رحمت الله علیه آخر کې کتاب التوحید دے دا پر راړو چې ګورا دا رستو مخکې د کوم اول د کلمه ویلا بیا د اعمال وکړل ټیک ته اعمال خو د اوس وزنی دي خو حاله به د وزنی کېږي ستا اعمال به حاله قدر منوي ستا اعمال به حاله الله خو ته قبول وي چې آخر کې هم په ایمان سره دنیا نه لاړ شي
اللہ پاک نے مون او تاسو دنیا او آخرت دوڑا کو لکڑی اللہ مودے پا ایمان بانے مرگائے نصیب کی